بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د صلاحت شاه دا خبرې اورئ. د دې نه پس تاسو سره یو څو خبرې کوو. نو ته د نوي تهذیب نماینده یې. زمونږ تهذیب برباد که، زمونږ نوی نسل برباد که، وای قربان اخلاقه که، وای هغه د مور او پلار نه باغي که، هغه د معاشرې نه باغي که، د اسلام او د هر قسم پابندۍ او د اطاعت نه یې وایسته، او چې هر څه بغاوت یې د مذهب نه وکړه، بیا وایي زه ریاست مدینه جوړوم. قربان و دا شکلونه وګوره او د ریاست مدینه وګوره. چې کوم ځای کې د سیاسي مخالفي نو هغه منې به د کوپر پیت ولګي. دغه نشنلیانو ته سوچ وکړئ، دا نشنلیان چې دا سره کاپیرو، بیا د ښځې حکومت چې نو هغه حرام ولې چې دی نواز شریف سره په هغه وخت کې ورپسې بیا چې د نواز شریف حکومت حرامو، هغه پسې چې د کومې خبرې کړې وي چې نواز شریف خزانه لوټ کړ ده او دغه هم کافر دی چې د یهودیانو سره میلاو دی. د دې خلقو په دې مداریتوب باندې دوکه نه شئ، پوه شوې؟ لکه تش مداریان دي، دو سره بل څه شی نشته دی. یو به درته وایي چې زه اسلام راولم، بل به درته وایي چې زه پښتو راولم، او په آخره کې بیا څه شی نه، بیا لاړ شي یو زرداري لخپې چاپې کوي او بل مریم نواز له. نو ځان ترې نه ساتئ، ګورې مداریان دي مداریان. عزتمندو، تاسو د صلاحت شاه دا خبرې اورېدلې. اول نمبر په پښتو کې یو متل دی، وایي د سپي لکۍ کا هغه په قالب کې سل کاله کې دی، خو چې راوې باسي نو دا به کږوي. نو دغه رنګي زه دغې صلاحت شاه ته ویم، مخکې ستا سره بلال یوسفزۍ چې کوم دی انټرویو کړه او تا په هغې کې ویې لکه ما مولانا فضل الرحمن صاحب ته یا غلط نوم ویلو یا مې ورته کنځلې وکړي، نو بیا چې کوم دی هغه زه به پړه درکړم. پړه چې کوم دی کېدی شي تا دغې جرم ته وې، تا مخکې په ما پسې چې کوم دی ویډیو کړله، خو ما د خپل ذات دپاره په تا پسې خلاف ویډیو نه دی کړي. خو چې کله نن تا په مولانا صاحب باندې الزامونه ولګوله، نو نن په ما باندې ستا جواب درکول فرض شو چې زه نن تا جواب درکم. هغه الزامونه تا کم کم لګولي دي، زه د هغې وضاحت ته راځم. تا له خو اول په کار دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کم په دې ویډیو کې ویلي چې نن په نوجوانانو کې فحاشي راله، بې حیایي راله، چې کم په زنانو کې راله، نو تا به د هغې چې کم دی وضاحت کړی وی، تا به د هغې جواب کړی وی که نه؟ خو چونکې ستا سره د هغې جواب نه و او تا ته چې کوم دی په ځان کې تیاره ښکارېدله، نو ځکه تا د دې جواب مکمل پرېښودو، په نورو خبرو باندې سر شوې. خو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا خبرې کړلې، ای حقیقت یې ویلی دی او که نه ویلې، لکه تاسو دا ویډیوګانې وګورئ. और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। तो आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। मुझे अपने मर्द हजरत का जोश नजर नहीं आ रहा, आपको लेडीज को देख के भी जोश नहीं आ रहा। उसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगी आप? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए, आप हमारे बेडरूम में आ जाए, आप हमारे बेडरूम में आ जाए। आप सर्च करेंगे। आई लव यू सो मच। इमरान खान को बिल्कुल इस खुशी के मौके पे शादी करनी चाहिए और जोया अली से करनी चाहिए। मेरा नाम जोया अली है। عزتمندو، تاسو چې کوم دا ویډیوګانې وکتلي چې په دې کې څومره فحاشي، څومره بې حیایي ده، چې څوک وایي چې کوم دی عمران خان یې زما بیډروم ته راشي، او هغه یو زنانه وایي زما مور غواړي چې د عمران خان سره واده وکړي، او هغه یو په سټیج باندې چغې وایي تاسو څنګه نوجوانان یې چې تاسو دلته جنکۍ ولاړې دي او په تاسو کې چې کوم دی هغه جذبه نه راځي. مختلفې خبرې زه به د بې حیایي کم ویډیو تاسو ته پیش کوم او ستاسو د وړاندې به ږدم. اول خو تا له پکار و چې تا د دې خبرو جواب کړی وي. نمبر 2، تا دلته الزام لګولی دی، د دې الزامونو به زه ستا نه ضرور جواب غواړم. بله ویډیو به هله کې چې د الزامونو جوابونه راکړې، که د دې الزامونو جوابونه درسره نه وي، نو یا به توبه وباسې، یا به دا ویډیو ډیلیټ کړې، یا به معافي غواړې د بلال نه. لکه یو الزام تا دا لګولی دی چې دا نشنلیان سره کافرانو دي، ته سره کافران مولانا صاحب کله ویلي؟ ځکه اعتراض ته مولانا صاحب باندې کې که نه، د هغه په ویډیو باندې کې که نه، مولانا صاحب چې ورته کله سره کافران ویلي، دغه ویډیو به ستا نه زه غواړم او بلال ته هم زما درخواست دی چې ستا نه وغواړي. نمبر 2، تا دغلته دا اعتراض هم کړی دی، دغه نواز شریف چې کوم دی مخکې کافر و، د چا کافر ویلی دی؟ مولانا صاحب ورته کله کافر ویلی دی؟ د هغې موږ ستا نه ثبوت غواړو. نمبر 3، تا دلته دا الزام لګولی دی، دروغ دی ویلي، منافقت دی کړی دی چې تا مخکې د ښځې حکومت ته حرام ویلی او نن چې کوم دی تا د ښځو سره ناستې. ما ته د مولانا صاحب د خولې هغه بیان نه وړه چې هغه ویلي چې د ښځې حکومت حرام دی او نن ورته هغه حلال وایي. ما ته د هغې دا بیان نه وړه،
اسی اگتی بگتی بنولې ما ته به ثبوت راوړي دا هغه ویلي چې د ښځې حکومت څه دی حرام دی او بیا وی چې دا مداریان دي څوک د پښتو نوم اخلي او څوک چې کوم د اسلام نوم اخلي په منځ کې نه پښتو شته او نه اسلام شته دی نو زه وایم اول نمبر غټ مداري ته پخپلې چې ته راځې او په ویډیو کې کلم چې کوم دی دروغ وي او ته چې کوم دی په خلکو باندې الزام او بهتان لګي او نمبر 2 ستا هغه مشران هغه مداریان دي چې څوک د ریاست مدینه نوم اخلي او د هغې په ځای باندې د یهودیت پرچار کیږي او د 34 ممالکو چې کوم د غلامي کیږي چې هغه د خلکو ته او د قوم ته واضحه ده نو مداري ته شوې که ستا مشران شو او که بیا چې کوم د زموږ علما شو نو الله رب عزت موږ د داسې غلطو خلکو د شر نه محفوظ کړي وما علینا الا البلاغ